آیا ټول پیپلیان و غلام بلور له ووټ ورکوي؟ یاره انشاءالله زموږ خو دا ایمان دی د پیپل پارټۍ چې امید هم شته دی چې موږ ان پي سره ښه زړه د خلاصه ولاړ یو او دا امید دی چې غلام بلور به کامیابه و. خدمات شي او په تعلق شي او په مړي ژوندي شي نو یقین سره زه دا ویلی شم دعوې سره دا زه ویلی شم چې الحمدلله بلور حاجي صاحب نه موږ ته ښه سړی نه ښکاري. IMF سره چې څومره معاهدې شوي دي نو دا زمونږ مخکې حکومت کړي دي هغې ته PTI چې ویلی شي عمران خان چې ویلی شي. بس ډېر خفه شو. نن د چا ته ووټ واچوو؟ نن میرا نیشنل ته ووټ واچوو د غوسې د لاسه. اورې دې ښه په دې پوه دي نیشنل پارټۍ څه کړي PTI څه کړي. والسلام. یو کس وایي چې ما ټوپ والی بل ورته دا ګز او دا میدان اوس به د ریزلټ پته ولګي چې عوام څوک سپورټ کوي. زه اوس حاضر وم ولاړ په ګلبهار کې ما په ډېر تعداد کې په کیمپونو کې د جمعیت ملګري لیدلي دي او د نېشنل پارټۍ او د پیپلز پارټۍ او د مسلم یونین څخه خلک دلته ولیدل. چې د ښار دننه علاقه ده عام طور باندې دا خیال کېږي چې په ښار کې دننه تعلیم یافته خلکو علاقه ګلبهار ده. په دې وجه باندې هلته د PTI کیمپ هم و. موږ د ټولو ملګرو سره خبرې وکړې د هغو رایې مو واخیست. عوام دپاره د صحت کارت غوندې سهولت تاسو ته پته به وي چې په تھرو آوټ د ورلډ چېرته هم دا سهولت نشته. د ووټ اچولو دوران کې غریب سړی آیا هغه د مهنګایي تناسب ته ګوري که نه دا کومې دعوې چې تاسو انټرنیشنل معاملاتو باندې کوئ دا به دې ته دواړه فیکټرز پکې دي. دا فیکټر پکې هم شامل. زما د لیډر خبره دا ده چې عمران خان د پاکستان په تاریخ کې اولنی وزیر اعظم دی چې چا وزیر اعظم هاوس پرې خوستو د وزیر اعظم هاوس نه تللو نو هغه د پاکستان نه بهر لا نړلو. دویمه خبره دا ده یو پای کرپشن پې ثابت نه شولو نه داسې څه دغه پې راغللو. توشخانه ګوګي مختلف قسم چارجز پې لګولو کوشش وکړی شو خو عدالت کې هغه ټول څیزونه چې دي هغه غلط ثابت شولو. نو یو ځل بیا تاسو ته پته ولګېدله چې په پاکستان کې واحد عمران خان داسې لیډر دی چې هغې ته موږ ویلی شو چې یو ایمانداره لیډر دی. جیده ووایي چې تاسو نن په ګلبهار کې ولاړې وئ د الیکشن په ورځ باندې د هر چا خپل کینډیډیټ دپاره سپورټ شروع دی ملګري در سره ولاړ دي. تاسو د غلام احمد بلور صاحب سپورټرز وئ نو دا ویلی شئ چې په ګلبهار کې ستاسو د کینډیډیټ څه پوزیشن دی د پولینګ څه پوزیشن دی او که آیا ستاسو کینډیډیټ ګټي نو دې تېرو څلورو پنځو کالو یا تېرو حکومتونو کې د هغې څه داسې کردار دی چې عوام به اطمینان لري او ووټ به ورکوي؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله دا د چا نه پټه نه ده د بلور صاحب د خاندان چې عوامو سره د هغوی څه تعلق دی او څه کردار دی دا د ټول پښتنو ته زموږ وروڼو ته معلومه خبره ده. او پاتې شو الیکشن خو یو داسې کار دی چې دا به موږ ووایو چې دا د یو کرکټ میچ دی که په خدمات شي او په تعلق شي او په مړي ژوندي شي نو یقین سره زه دا ویلی شم دعوې سره دا زه ویلی شم چې الحمدلله بلور حاجي صاحب نه موږ ته ښه سړی نه ښکاري په دې کینډیډیټانو کې. الحمدلله ټول به ښه وي خو موږ په نسبت دا نه چې زه د هغه د پارټۍ یم خو عوامو سره ټچ سړی چې کوم دی هغه زموږ الحمدلله بلور حاجي صاحب دی او د ټول جهان ته پته و دا ټول پښتانه به د دې خبرې ګواهي ورکوي چې بلور حاجي صاحب یو بهترین انسان دی یو بهترین خدمات دي د قوم دپاره خاص کر د پښتنو دپاره ډېرې زیاتې قربانیانې دي او موږ الله نه دا دعا کوو دا سوال کوو چې جیت دی الله پاک بلور حاجي صاحب له ورکړي. ستاسو تعلق د جماعت اسلامي سره دی حاجي اسلم بهل ځل په قومي اسمبلۍ باندې الیکشن کنټسټ کوي. جی جی او موږ وګورو د حاجي اسلم د پارټۍ لحاظ سره داسې په علاقه کې یا په پېښور کې هغه الیکس چې کوم دی د غلام بلور حوالې سره ویل هغه لحاظ سره د حاجي اسلم نشته دی. نو د جماعت اسلامي د کینډیډیټ به څنګه د الیکشن ګټي نو ماخوستن نه پس به خلک دغه خبرې ته به تمه تاسو خپل خبره وکړو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زه د PKS د نوجوانانو صدر یم جمعه اسلامي سره تعلق ساتم. د جمعه اسلامي خدمت چې کوم دی هغه په سیلاب زدګان کې تاسو وکتل الخدمت فاونډیشن یې مصروفه کړی او په ټول پاکستان کې چې کوم دی د پاکستانی عوام سره هر قسمه خدمت وکړلو. دغه شانتې چې الیکشن راشي نو بیا هغه دی چې کوم دی موږ سره بې وفایي کوي. نو زما خو د پېښور نوجوانانو ته اول دا درخواست دی
بې وفایي چې کوم دی نو بس هغه خو الله هم ګوري دغه هم ګوري خو حالانکې مونږ سره وعدې وکړي مونږ سره دغه وکړي مونږ هر چا سره تانه دغه کوو د هر چا سره چې کوم دی منډه تړلم وو او د جماعت اسلامي خدمت چې کوم دی هغه د چا نه پټ نه دی او مونږ داسې یو لیډر ودرولی دی چې حاجي محمد اسلم صاحب د مسلم کالج چې کوم دی هغه پرنسپل دی آنر دی جماعت اسلامي یو داسې کینډیډیټ رامخې ته کوي چې هغه کرپشن نه پاک کوي او کرپشن نه پاکه پارټي نه ده جماعت اسلامي ملک اسلامي نظام راوستل غواړي چې ملک اسلامي نظام راشي او ملک چې کوم دی دا سود ختم شي نو الله تعالی به په مونږ باندې په خپله چې کوم دی فضل او کرم وکړي دا محترم پی ټی آی سره تعلق لري تاسو وایي 13 نیم کاله د پی ټی آی ګورنمنټ پاتې شوی دی او د دې دوران کې کپتان بار دا ویلي چې موږ په یو پیج باندې د فوج سره او زموږ د فوج یو موټو دی دې دوران کې 3 نیم کاله کې کپتان بار ویل چې دا خلک ډاکوان دي او موږ به دوی نه د قوم پیسه وباسو نو 3 نیم کاله یو پیج باندې پاتې کېدو نه باوجود هغه پیسه هم راونه ایستلی شوله اوس تاسو کپتان بیا په میدان کې دی نو دا الیکشن به په کوم وجوهاتو باندې ګټي لږ وضاحت بسم الله الرحمن الرحیم زما تعلق د پاکستان تحریک انصاف سره دی او د پاکستان تحریک انصاف د سیټي ډسټرکټ ممبر یم زه ټولو نه اول خو ته شکریا ادا کوم چې نن په ګلبهار کې ډېر په خوشایند ماحول کې ډېر په ښه ماحول کې او شفاف الیکشن وشولو او څنګه چې په ضمني الیکشن کې ایکسپیکټ کیږي چې ټرن آؤټ به کم وي خو نن موږ وکتو چې ټرن آؤټ هم په ګلبهار کې ډېر ښه ټرن آؤټ و تر اوسه پورې ووټرز را روان وو پاتې شوه زما د لیډر خبره دا ده چې عمران خان د پاکستان په تاریخ کې اولنی وزیر اعظم دی چې چا وزیر اعظم هاوس پرې خوستو د وزیر اعظم هاوس نه تللو نو هغه د پاکستان نه بهر لا نړلو دویمه خبره دا ده یو پای کرپشن په ثابت نشولو نه داسې دغه پې راغللو توشخانه ګوګي مختلف قسم چارجز پې لګولو کوشش وکړی شو خو عدالت کې هغه ټول څیزونه چې دي هغه غلط ثابت شولو نو یو ځل بیا تاسو ته پته ولګېدله چې په پاکستان کې واحد عمران خان داسې لیډر دی چې هغې ته موږ ویلی شو چې یو ایمانداره لیډر دی په دې وجه باندې عوام د هغې ډېر زیات سپورټ هم کوي او موږ له امید دی چې انشاءالله تعالی دوباره به عمران خان د دې په 2 سیټونه به ګټي پکې ځکه چې نن موږ ته خپل د کیمپونو نه د خپل د ووټرز د راوتو نه د پبلک د ریسپانس نه په ډور ټو ډور کمپین کې چې کوم ریسپانس و د لیډیز د جینټس د ځوانانو اسپیشلی نو ډېر زبردست و دویمه خبره دا د هغه واحد لیډر دی چې هغې د عالم اسلام د سربلندۍ د اسلام او د کم چې دوی کم خبره د دوی بعد دغه کې کېږي که نه اقوام متحده کې د اسلام دپاره اواز اوچت کړی دی نو داسې خو موږ چېرته هم نه دي کتلي چې په دې لیول باندې چا د پاکستان دپاره یا د اسلام دپاره اواز اوچت کړی وي نو زموږ یو سوال جواب تاسو درې واړو کسانو نه کوم ډېر وخت ګورئ عام پبلک غریب سړی چې کوم موټر دی هغه خپل جب ته ګوري او د مهنګایي تناسب ته ګوري تاسو چې تلئ نو پټرول چې کوم دی په 150 روپۍ کې لیټر که نه دي او اوس پټرول چې دی د نوي پارټۍ په حکومت خو هغوی دا وایي چې دا د پی ټي آی پالیسیانې وي که نه دي نو عام سړی د ووټ اچولو دوران کې غریب سړی آیا هغه د مهنګایي تناسب ته ګوري که نه دا کومې دعوې چې تاسو انټرنیشنل معاملاتو باندې کوئ دا به دې ته دواړه فیکټرز پکې دي دا فیکټر پکې هم شامل دی ځکه چې عام عوام دا ګوري چې دا خبره کېدله د دې پی ډي ایم د سایډ نه ټولې پارټیان یو ځای شوي چې دا یو ایکسپیرینس او ډېر تجربه کار ټیم دی دا به حالات ښه کړي دغه پرایسز چې څومره اوچت شوي دي دا به واپس لاندې راشي خو تاسو وکتل چې څومره دوی تجربه کار ټیم نه څومره توقعاتو بالکل د هغې برعکس ریټس تاسو وکتل چې په 4 سال کې موږ نه چېرته تلي په 4 سال کې په 6 میاشتو کې د هغې په ډبل باندې بره لاړل نو بالکل عوام چې راځي ووټ پول کوي هغې به دې خبرې ته غور کوي چې دوی د عمران خان باره کې دا خبره کوله چې دا یو نوی لیډر دی دا نه پوهېږي د تجربه نشته دی بل طرف چې دومره تجربه کار ټیم راغللو د هغې پرفارمنس به هم ګوري د دواړو کمپیریزن به هم کېږي د ټول نه پهله خو زما دا غټ تجویز دا دی چې د بلدیاتي د نظام نه پهله چې کم دی کله دا انتخابات کېدله نو بلدیاتو انتخابات نه پهله چې کم دی د چیرمنانو ته او میر ته چې کوم عهدې چې کم دی دغه کړی وي کوم اختیارات یې ورکړي وو چې کله د بلدیاتي انتخابات وشو نو بیا دا اختیارات ولې واخیستلی شو چې کله بلدیاتي انتخاباتو کې دوی ته پته ولګېده چې مونږ چې کم دی لږ پاتې راغو یا دغه راغو دغه شان خو مونږ به هم چې کم دی کوشش به کوو دا خو د عوامو رایه ده مونږ چې څومره خدمت کوو دا ګورئ تاسو مهنګایي ډېره ده کم ځای ته لاړله د پی ډي آی په دور کې چې کم دی
د IMF چې کوم دغه دی گورنر دی هغه راغلی په اسلام آباد کې چې کوم دی عمران خان په دور کې زه تاسو ته یادوم په اسلام آباد کې ناست دی د IMF گورنر تاسو دا وګورئ دا زموږ دپاره ډېر د افسوس خبره ده تاسو د دې نوي حکومت نه اطمینان لرئ که د زول حکومت نه اطمینان لرئ په حیثیت د جماعت اسلامي یاره جی زه دواړو نه نامطمئنه یم جی زه دواړو نه ځکه نامطمئنه یم جی چې مهنګایي هغې چې کوم دی هم دغه کړې ده ډېره سیوا کړې ده د څه د وجې سیوا شوې ده چې قرض مونږ ډېر زیات دغه کړی دی او دا قرض به څنګه ختمیږي دا چې مونږ نیتونه صفا کړو تاسو د دې حکومت د سلمه میاشت چې راغلي دي خلکو دا توقعات و څنګه چې بل ملګري ویل چې یاره مهنګایي ګرام په تیزۍ سره ښکته راشي او اوس هم چې عالمي مارکیټ کې د بعضې شیانو ریټونه راغورځېدلي دي پاکستان کې ډېر ګریجوال دي هغه ریټونه ښکته بوتل شي نو تاسو دا خیال دی چې غریب سړی به بیا د دې نه باوجود موږ درکړي تاسو نه دا خبره ستا بالکل ټیک ته لګیای خو زما چې څومره خیال او سوچ فکر دی نو IMF سره چې څومره معاهدې شوي دي نو دا زمونږ مخکې حکومت کړي دي هغې ته PTI چې ویلی شي عمران خان چې ویلی شي او که ته سوچ وکړې نو زمونږ صوبایي حکومت دا 10م کال دی 10م زه دا ریان یم چې دې 10 کالو کې عوامو ته څه ریلیف میلاو شو د صوبایي حکومت نه تنخوادارو ته میلاو شو دلته مطلب دا نوکر پیشو خلکو ته میلاو شو هر غریب عوامو ته میلاو شو دلته که تاسو وګورئ تاسو الحمدلله فی خلک کې تاسو کو ګورئ دلته هر میاشت پس 2 میاشتې پس سرکاري خلک راوتي یو احتجاج کی په هغې باندې دوی دومره شلینګ او دومره لاټي چارج وکړي چې الله توبه ته به چې مونږ اړو پاکستانیان نه یو بس پاکستانیان هم دوی دي خو په هر حال مونږ دا غواړو چې الله پاک دې یو ښه حکمران راولي مونږ دپاره چې عوامو دپاره خیر وي هغې کې د غریب خلکو ورسره خیر وي هغې کې مونږ دا دعاګو یو الحمدلله که تاسو وګورئ زموږ پارټي تاسو وګورئ دومره سخت وخت کې ایجوکیشن له چې څومره کار نېشنل پارټۍ کړی په تاریخ په دنیا کې چا نه دی کړی الحمدلله دوی د یو منصوبو ښیي په دې 10 کالو کې چې موږ دا کړي دي او موږ تاسو ته شمارلی نه شو چې موږ دا کړي دي الحمدلله دومره سخت وخت کې خو به هر حال الله دې هغه معامله موږ سره وکړي چې کوم کې زموږ د عوامو خیر السلام علیکم د خیبر پښتونخوا عوام دپاره د صحت کارت غوندې سهولت تاسو ته پته به وي چې په تھرو آؤٹ د ورلډ چېرته هم دا سهولیت نشته دی چې ته دې د ګورنمنټ سایډ نه 1 روپۍ یا د عوام نه 1 روپۍ نه چارج کې او ته یې هغوی له د 10 لاک پورې فری ټریټمنټ ورکې د هغې په هاسپیټلایزیشن کې زه تاسو ته اوس صرف یو مثال در کوم زه دلته په کیمپ کې ناست وم د پاکستان مسلم لیگ د شاړنټ ډېر ښه خاندان دی نوم یې نه اخلم راغلو ما ته په غوږ کې ویلې وایي چې ستاسو د صحت کارت په وجه باندې ما ته چې کوم سهولت یا دغه زما والدي صاحبې ته رسېدلې وایي ما خپل ټول فیملي نن راوستې ده ووټ مې تاسو له درکړی تعلق مې د پاکستان مسلم لیگ سره دی ګوره د دې ملګري د صحت کارت حوالې سره خبره وکړه اول خو ورته دا وایم چې دا صحت کارت پیسې سره عمران خان ته جیبه نه دي راوړي چې دا یې پکې ایښي دي او صحت کارت بله دا ده چې هسپتالونو ته د صحت کارت حوالې سره لاړ شي که ته په هغه ټایم د خپل پاکټ مني نه ستا اپریشن وي جنرل اپریشن وي څه وي هغه به درته آن د سپاټ کوي 2-3 ورځې چې صحت کارت حوالې سره لاړ شي درته په میاشتو ټایم درکوي دا خو صوبه کې خو د دې ګورنمنټ ته د دې هسپتالونو دې سره دا خبرې غم نشته چې زما صحت کارت ډاکټر ته اکسپټیبل نه دی او که دې زما ته به اپریشن وي ما ته به ایمرجنسي زه به دې ته 2 میاشتې 3 میاشتې انتظار کوم د دې خبرې دې چېرته دا لټه کړې ده صرف په میډیا او په دې باندې دا شوي زه حیران دی د نیشنل پارټۍ چې څه کړي که نه الحمدلله زه اوس هم پرې فخر کوم راتلونکي وخت مې کوم دې سره د لیډرانو زموږ دا کراس ټاکنګ شوی دی دې ښه په دې پوهې د نیشنل پارټۍ څه کړي PTI څه کړي والسلام یو کس وایي چې ما ټوپ والی بل ورته دا غز او دا میدان اوس به د ریزلټ پته ولګي چې عوام څوک سپورټ کوي تاسو ته به خپله سیر راتو پخي Somebody!